یو بزرگ بابا چې د هغه جسم نه به یو قدرتي خوشبو تله خلک والله حیران یار چې د جسم نه د قدرتي خوشبو ولې زی بغیر د عطر بغیر د پرفیوم د جسم نه دومره ښکلی بوینځي خلکو به والله حضرت مسکی بابا وي. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. د حضرت مسکی بابا یو زبردست واقعه یقینا زموږ دپاره پکې ډېر غټ عبرت پروت دی. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ. حضرت مسکی بابا خلکو ډېر زیات تنګ و چې چا سره به ملاوېدو خلکو به تپوسونه کول چې دې راز سره د ستره جسم نه د دومره ښایسته بوین بغیر د پرفیوم بغیر د عطر ولې ځي. حضرت مسکی بابا چا له حل نه وي. آخر ډېر زیات تنګ شو خلکو ته داسې ځوانان راټول یو محفل وایي کې ټولو ځوانانو تپوس وکړو چې بابا نن براله دا خبره کې چې ستره جسم نه دا خوشبو ولې ځي. بابا وی بس دومره موده خو مې چا له غږ نه کړی، خو نن تاسو له دا واقعه زه کوم چې زما د جسم نه دا ښکلی بوین ولې ځي. حضرت مسکی بابا ولو فرمایي کله زه ځوان وم ما د کپړې یو دوکان کې کار کولو. د کپړې یو غټ دوکان و هغې کې ما کار کولو چې هغې له یو ورځ یو مالداره ښځه راغه او هغې چې کله زه ولیدم نو د هغې په ما باندې نیت خراب شو. نو هغې چې زما کم بوس و کم د دوکان مالک و هغې کپړې وایشتې او هغه بوس له خپله پته ورکړه چې دا ماشوم راولېږه دا کپړې د مونږ کار راوړي او زه د څه کار دپاره بل خوا ځم. دا د هغې چالو مطلب زه هغې زه خپل کور له په څه طریقه باندې غوستمه. چې کله مازدیګر شو نو ما له هغه بوس چې کوم و هغه ما له هغه پته راکړه او تیله یې هم راکړه، شاپر یې هم راکړو چې کوم شاپر کې د هغې هغه کپړې وي چې دا په دې پته باندې ورسوه. زه چې مازدیګر ولاړم ور مې وډبولو نو ښځې ما له ورکړو خو ښځې زه خپل کور له ډایرکټ بوتلم او د هغې نیت په ما باندې خراب و. زه به پوه شوی وم هغې په ما سره زبردستي کوله. هغې د کمرې ور بند کړو، زه ځان سره کمره کې وایي ګیر کړم. بل ډېر کوششونه وکړه خو ښځې زه نه پرېښم. اخر مې ورله بهانه وکړه چې صحیح ده زه ستا هر څه منم خو لږ ور ماله کولو که زه باتروم له ځم ما له امتیاز ډېرې سختې راغلي دي. وایي باتروم له چې لاړم ما په خپل جسم باندې ډکې میتیازې یادولې چې مونږ ورله پښتانه ورله غول وایي په خپل جسم باندې خپلې ډکې میتیازې ولګولې او واپس چې ښځې له کمرې له ورغو ښځې چغې کړې چې وس ښه چټې ته ولې دې کمرې له راغې او نوکر له یې واده وکړو چې دا لږ د دې کوره بهر کړه. نوکر یې راغی وایي زه یې د کوره بهر کړمه. نو ما په دې طریقه هغه ښځې نه خپل ځان خلاص کړو، ټول جسم مې وایي د غلو و. وایي بیا په لاره باندې یو ځای لاړم ځان مې صفا کړو او بیا ماښام و بس کور ته لاړم وایي وده شوم دوکان ته هم لاړم. چې کله وده شوم نو د شپې راله خوب کې حضرت یوسف علیه السلام راغو. حضرت یوسف علیه السلام راله وایي دا وفرمایل وایي ته یو عام بنده تا یو داسې کار کړی دی کم کار چې زه نبي وم او ما کړی و. علیه السلام ما سره ډېره مینه وکړه، ما سره لاس ملاو کړو، ما له راغاړه وته زه خپل ځان ته راجوخ کړم. سحر چې وایي زه پاڅېدم نو زما د جسم نه خوشبو تله. نو هغه داسې زما جسم نه خوشبو ځي بغیر د عطره بغیر د پرفیومه ځکه چې ما دغه غټه کارنامه کړې وه. داسې خلکو هم په دنیا باندې ژوند تېر کړی. ګوره که چېرې مونږ خلکو له اوس چې کم دا نوې کم کرنټ جنریشن روان دی که چېرې دا نن سبا داسې څوک شته دی چې هغه داسې کار د داسې زنا نه ځان بچ کړي. ډېر کم تېره خلک به وي، ډېر کم خلک به وي چې هغه داسې موقع ورله میلاو شوي وي او هغه ځان بچ کړي. نو الله پاک دې زموږ ګناهیانې معاف کړي. نو داسې خلک هم په دې دنیا باندې تېر شوي، داسې ژوندونه هم خلکو کړي دي د ګناه نه پاک ژوندونه. نو دا یو د حضرت مسکی بابا یو واقعه ما اوس وکړه. نو زه خپله ډېر زیات حیران کړم چې داسې خلکو هم ګوره په دنیا باندې ژوند کړی دی، داسې خلکو هم دې دنیا کې ژوند تېر کړی دی. دغه خلکو له الله پاک سکون ورکړی په دې دنیا، دغه خلکو له الله پاک ټینشن فری زندگی ورکړې وه. دغه خلکو باندې الله پاک کلی باچایان راوستي. زموږ خلکو د اعمالو مطابق په موږ باندې باچایان راځي، زموږ د خلکو د اعمالو مطابق زموږ زندگی تېرېږي، د ټینشن ډکه زندگی، د غمونو فکرونو ډکه زندگی. په څه وجه باندې زموږ دومره ګناهیانې مونږ کړي ټولو ګناهیانو د لاسه زموږ زندگی په عذاب کې وي. که چېرې مونږ دغه ګناهیانې پرېښې نو یقینا زموږ زندگی به ډېره ښکلې شي. دا یو شاړ غوندې واقعه و. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.